پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر درود وایس. کم سړی چې درود شریف ډیر وایي دی به نه غریب کیږي، د ده رزق به فراخ وي. کم سړی چې ډیر درود وایي دی به الله جل جلاله نه غریب کوي، د ده لاس به ورکوونکی وي، د ده لاس به اخیستونکی نه وي. هر درود چې وایس چې کم درته اسانه وي هغه درود وایس. او کله چې تاسو دعا کوئ د دعا له مخه یو وار پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وایس او بیا دعا کوئ. هر هغه دعا چې کله درود ورسره وویل سي نو د دې دعا د قبلېدو چانس ډیر وي. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي دعا د اسمان او د مځکې تر مابین ولاړه وي تر هغه وخته پورې تر څو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل کیږي. یعنی کله چې یو څوک دعا کوي او درود ورسره ونه وایي دا دعا پورته سي د اسمان او د مځکې په مابین ولاړه وي چې کله درود ورسره ووایي نو دا دعا بیا پورته سي اسمانو ته.